کې دا یو بحث و چې هغه حدیث د صحیحینو چې د حفاظ حدیث په هغې تحفظات نه وي نو هغه واجب العمل دي. دا قاعده وه خو دا قاعده خلکو پرېښوده، اوس خو ټولو پرېښې ده. بس ایله هغه چې په یو حدیث باندې لږ غوندې اعتراض پرې راغی د صاحب یا پرې پوه نه شو نو کله به وایي دا د عقل خلاف دی، کله به وایي دا د قرآن مجید د نص خلاف دی. دا قاعده غلطه ده. اصول حدیث کې دا قاعده ده، شرح نخبه کې مونږ قاعده ویلې وه چې یو حدیث داسې وي چې په هغې د محدثینو د حفاظو تحفظ یعنې اعتراض نشته، نو په هغې باندې نن چاته د اعتراض کولو حق نشته. دا بس هسې محض یو ذهني عیاشي د خلک یې کوي. د هغې احادیثو کې ډېر حدیثونه مونږ ویلي دي، انشاءالله هغه سلسله نن بیا شروع کوو او الله نه توفیق غواړو چې الله دا سلسله صحیح تکمیل ته ورسوي. لکه نن د دې ډېر ضرورت دی او تقریبا هر دویم سړی چې کوم دی، هر دویم کس د حدیث په باره کې د خپل رائے اظهار وکوي. نو دا نه دي پکار یو سړی چې د هغې یو فن نه وي نو هغه د مهرباني وکړي او د هغې په باب کې دی څه نه وایي، خاموش دې کښېني. دا په دې نه کېږي چې ډېره انګریزي ویلې ده او ډېره عربي ویلې ده او ډېره تجربه ده او ډېر په معقول پوهېږي وه. علم حدیث ځان له یو څیز دی، دا مستقل فن دی. چا چې نه وي ویلې دی خاموش کښېني. زمونږ د خلقو د صحیحین او احادیث چې کوم دی هغه تختې مشق جوړ کړي دي. نن چې کوم حدیث مونږ وایو او په هغې اعتراض دی نو هغه دی حدیث نمبر 251 د صحیح بخاري. زاړه او نوي ټول خلک په دې حدیث باندې اعتراض کوي. د حدیث تعلق د سید عائشہ د هغې لامبلو سره دی کم چې هغې د پردې نه آخوا د خپلو شاګردانو د تربیت دپاره کړو. امام بخاري د هغې دپاره څنګه باب دی؟ د حدیث چونکې متفقون علیه دی، د دې وجې نه دواړو ځایونو کې کتل پکار دی چې صحیح بخاري او صحیح مسلم اصل مقصد سره د دې د حدیث د بیانولو نه. چې ته حدیث باندې پوه شې نو بیا به انشاءالله د اعتراض په جواب په خپله پوه شې. امام بخاري رحمه الله لیکي باب الغسل بالصاع ونحوه. باب الغسل بالصاع ونحوه، لامبل صاع اوبو باندې. صاع د فقهاو په نسبت باندې صاع څه شی دی؟ ومقدار الصاع عند الحنفیه 4 امداد، 4 امداد دی مد. دا برابری دا 8 رتلو او 8 رتله برابر دی د 1028 درهم او دا برابر دی د 3.362 لیټر. یعنی تقریبا مونږ ویلی شو چې 3.5 لیټره اوبه، 3.5 لیټر اوبه دې ته وایي صاع. و 3.5 لیټر اوبه بستا د بالټي تقریبا نیمه وي. ښه، د بالټي به تقریبا نیمه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد تقریبا په نیم بالټي اوبو فرض غسل کو. دا چې اوس کومه خبره کوم نو دا د یو نصیحت په طور خیم او یو غلطي خیم تاسو ته. تاسو اودس چې کوئ نو بوجه کولو کېږه نه، لاندې لږه مهرباني وکړئ او کولو ټاټکې کېږي ځان ته او بوجه دې کولو وکړئ څنګه چې تا اودس کوې معمول سره اودس وکړه هغه شان. او چې کله تخپې ووینځې نو بیا به وګورئ چې تا څومره اوبه ضایع کړې. دا څومره اوبه چې مونږ په اودس کې ضایع کوو په دومره اوبو به رسول الله صلی الله علیه وسلم لامبل. دا ګناه دی. مونږ سره یو حافظ اختر و په سرګوده کې، هغه به دې طریقې سره اودس کو. نیلوي صاحب ډېر عجیب و غریب انداز و او ورته آواز ورکړه حافظ اختر صاحب پانی کا یہ استعمال گناہ ہے. 3 ځله به ورته وي چې کله به ولي 3 ځله به ورته خبره کوله دا ګناه دی. دا ټول عوام علما ټول دې کې لګیا دي. بل یو بل څیز تاسو کتلی دي 3 ځله 3 لپې اوبه په مخه چول دي که نه، او دس کې 3 ځله لاس وینځل دي، خپې څو ځله وینځل دي. 3
دا تاسو چې څنګه وینځئ دې کې د دریو ځلو پته لګي کوم رواج چې دی چې بوجه کوله دا خپې ورته کړی دا په کومه پیمانه سړی وایي او کوم کې چې د دریو ځلو وینځل د لاس نه هغه هم داسې کوي دا څه شی دی دا د عباداتو نه څه جوړ شوی دی محض یو تناساني او د خپل خواهش اتباع د دې دوه حل دي یو حل خدای چې سړی لوټه کې اوبه اچي په هغې اودس کوي چې بس بېغمه د دې او دویم حل یې دا چې لکه د سعودیانو هغه بټنې پیدا کړي هغه بوجې چې د هغې نه ګوته لري که چا بیا بندېږي دا ټول قوم د اسراف کې لګیا دی اوبو کې اسراف کې د مشکات المصابیح به تاسو کم سے کم ویلي هلته حدیث وګوره او ګناه دی او دا اسراف مونږه په اودس کې هم کو او دا اسراف مونږه په لامبلو کې هم کو دې طرف ته خپل متوجه شي او عوام هم د هغې اصلاح کوي ما سره خپل یو استاد لیدی نیلوي رحمه الله چې هغه به یو چونګ ډک نو بیا به بوجه بنده کړه نه به بل لاس کې میلاو که نه به کله په مخ واچو په لاس او خپو باندې هغه دغه طریقه دلته کې بوجه کولی فل سپیډ سره دم بعد ډېر بېوقوفانې که نه شرړارې مونږ هغه د جومات کې ورو دومره تیز فل سپیډ سره لګېږي لکه ته دا اوبه راټینګې څنګه بل انسان ته هم تکلیف وي نو یو خو بوجه د کمه استعمال کړی شي او بل طریقه د هغې دا چې چونګ دې ډک کړه هغه چونګ بیا دغه بند کا چونګ بل چونګ ته کا پای باندې لاس یو ګلاس اوبو باندې تقریبا به رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کو چار اندام چوڑ دو زموږ څو ګلاسونه مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې ناست او استاد معلم چې دی حدیثو هغه په سټوډنټ باندې اوبه راوغوښتې په نیم ګیلاس اوبو باندې هغه چاردام کېږي هغوی ته ښودلې دپاره زمونږ خو یاد آی چې مونږ دا وایو چې زمونږ تقوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېره ده او یاد آی چې مونږ اسراف کوو او یا به دا وي چې مونږ ډېر څښایو نو دې څیزونو ته دا واړه څیزونه ښکاري لیکن دا واړه نه دي یو زړه چې هغه دردمند وي او اسلام سره یې مینه وي نو هغه په دې څیزونو پوهېږي چې دا ډېر لوی ګناه دی او دا لګیا دی په هر جومات کې کېږي د دې روک ټوک پکار دی په صحیح انداز باندې ښه طریقه ښه طریقه د بارکیف امام بخاری رحمه الله دې دپاره باب چې ږدي نو باب الغسل بالصاع و نحوه دې د لامبلو طریقه نه ښیي حدیث په مطلب ځان پوهېږئ هغه فقه البخاری فی تراجمه ته طریقه نه ښیي د حدیث دې دپاره نه چلولی شوی چې طریقه وښیي اوبه څومره پکار دي د لامبلو دپاره څومره اوبه پکار دي نو امام بخاري دلته وایي باب الغسل بالصاع و نحوه او امام مسلم دې لپاره چې کوم باب تړي دغه کتاب دی کتاب الحیض کې هغه لیکي باب القدر المستحب من الماء فی غسل الجنابت د جنابت د غسل لپاره د اوبو مستحب مقدار څه دی اوس په دې کې ته پوه شوې نه دواړو محدثینو مقصد یو دی چې دوی د دې نه کیفیت دغه مراد نه اخلي د لامبلو نه مقدار څومره پکار دی اوس به اعتراض ګورې ته پوه شي چې د دې خلکو اعتراض په کوم بنیاد باندې دی حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بکر بن حفص قال سمعت ابا سلمہ دا ابو سلمہ چې کوم دی که نه ابو سلمہ بن دا زوی دی د چا ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف دی وی تاسو څوک دی دا پیژنئ دا د سید عائشہ رضائی خوری دی دا نکته یاد ساته دا بخاری باندې په منډه رواني خلک که نه نکته ورته نه یادې نه بیا د اعتراض چل نه ورځي
دا د سید عائشہ رضی الله عنها رضائی خورے د بھانجا د سید عائشہ ورور دا هغې ته ام کلثوم هغه ام کلثوم د لپې ورکړي دي او د سید عائشہ څه شو رضائی خریش و دا ام سلمہ وی زو سمیت ابا سلمہ یقول دخلت انا و اخو عائشہ زلړم او د سید عائشہ یو ورور دی دا کم ورور چې دی د سید عائشہ د صحیح مسلم روایت چې تر واخلې نو پای کې الفاظ دادي چې دخلت علی عائشہ انا و اخوها من الرضاعت دا رورم د رضاعت رور راغی او د سید عائشہ رضائی رونه دو دي یو ته کثیر بن عبدالله وی او بل ته عبدالله بن یزید وی دا دوا دا غیر رضائی رونه دي په دې هم پوه شوی اوس چې دا هم د هغې بې پردې دی رضائی اوس کم یو دی په دې کې محدثین په کې اختلاف کوي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي د دې حدیث لاندې چې په دې باب کې څه دلیل نشته دی چې دا کم یو کسو یعنی هر یو ورور چې دی خدای خو ورور که نه خو تعین باندې دلیل نشته چایا دا کثیر بن عبداللہ و کنا عبداللہ بن یزید خدا اختلاف نقصان نه کوي د دې علم که نه نوم نقصان نه کوي ځکه چې رور خو ثابت شه که نه اوس هر یو رور چې دی که یو دی که دویم دی نو دی وی مونږ لاړو دخلت انا و اخو عائشة علی عائشة مونږ سید عائشې خواله لړو فسالها اخوها من غسل النبی صلی الله علیه وسلم اختلاف په صحابه کرامو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بار نه لامبل کړه دا ټول تمهیدی خبرې دا وړې وړې خبرې دي خدا دې سړي چې کوم اعتراض کړی د اسلام کې داغه هغه بطلان بتاته په دې وړو وړو نقطو معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بار لامبلی چرته کې نه نو ضرورت ولې پېښ شوه د خبرې چې خلک ځي او د سید عائشہ تپوس کوي په دې وجه ضرورت پېښ شو چې د هغه د کور د احوالو نه د هغه بیبیانې خبر دي بل څوک نه دي خبر نو هغې ته چا دا حدیث ویلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ساع اوبو لامبي نو هغې وایي چې څنګه د کور نه به تپوس وکړو نو د کسانو انتخاب چې کېږي د هغې رشته دار دي که نه محرم یې دي که نه دي یوې رضایي خوری دی او یوې رضایي رور دی بل څوک لیږي دا خامخا اعتراض غټولو دپاره به خلک عجیبه عجیبه اعتراض کوي که به عبارت ولولې اوس خو دا ول تا په حدیث پوه کم چې پوه شي چې د حدیث پوه انسان ته راشي او صحیح سړی حدیث ووایي هغه بیا بېلاري کېږي نه دا ټول دلایل شو دی خبرې چې دې ضرورت و چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لامبي نو د هغې مقدار څومره دی ځکه چې موږ خو سا اور نو سا خو کافي نه دي لامبلو دپاره د هغې یو سوچ دی فسالها اخوها عن غسل النبي صلی الله علیه وسلم فدعا بإناء نحو من صاع هغې یو لوښی راوغوښت تقریبا د یو ساع برابر لوښی راوغوښت فاغتسلت نوې لامبل دا ډېره دنه خبره لګي چې ګور د خلکو مخکې ولامبل حدیث وګوره ورپسې شته که نه وی لامبل و افاظت علی رأسها او به په خپل سر واړولې په دې کې څه معلومه شوه په دې کې دا معلومه شوه چې دلک مګل په غسل کې فرض نه دي اوبه وجود لوندول فرض دي دلک فرض نه ده دې ته فقه الحدیث وایي خو زموږ خلک دې طرف ته التفات نه وي بس صرف منډه یې که نه د منډې نقصان موږ ته دا شو چې موږ کې بنیادي پوی هم نه راځي فاغتسلت و افاظت علی راسها ورپسې و بیننا و بینها حجاب زمونږ او د هغې په منځ کې څه وه پرده وه
دا حدیث ته او صاف سطره مطلب دی چې ضرورت د خبره وو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د خبرونه امهات المؤمنین خبرې دی شي بل څوک نشي خبرې دی کیفیت هغې نه دی ښودلی هغې نه تپوس څه شوی دی د هغې نه تپوس د مقدار شوی دی او د هغې دلیل د صحیحینو ترجمة الباب دی چې محدثین د دې نه څه ثابتوي محدثین د دې نه صرف دا ثابتوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو ساع اوبو باندې لامبل و دې کې دا نشته چې عایشې کپړې لرې کړې هغه د هغې غیر محرم ده پرده شته دی په میز کې د هغې سر هغې ته ښکاري بس نور نه ښکاري لاندې هغې ځان سر هم ووینځو ځان دی لاندې هم ووینځو اوبه یولې په خپل وجود باندې او هغې ته وښودل چې دا مره اوبه کافي کېږي حدیث کې صرف دغه دی اوس په دې اعتراض وګوره او د دې الفاظو زور ته وګوره دا ډاکټر غلام جیلانی برق دی که نه نو برق خو یې داسې بس فضول کوي نو سړی څه ووایي د باره کې مونږ ویلي خلک دا وایي دی توبه طایب شوی دی توبه طایب شوی دا کتاب ولې چاپ کېږي ترکمې چې کتاب موجود وي موږ به خامخا نه مخلو کتاب چې نه موجود نو موږ به وایو چې د بعضې خلقو رایه ده د بعضې خلقو رایه ده دې وجه نه ته مخکې ما خیلې ده یو کتاب دی بالفرض زما کتاب دی او زه هغه خرڅ کړم یو کپنۍ باندې هغې ماله رایلټي راکړي د سړي مقدار ته هم ګوري چې مقدار یې څومره دی غټ غټ خلک د هغې د کتابونو 50 60 لاک روپۍ د وړو خلکو 10-12 هزاري د معتدل والا اوس لاک 2 لکه 3 لکه دې ته رایلټي وایي دا ورکي خلک کتاب دا تجارت یو ښه ذریعه ده د پیدایش د پیداوار یو ډېره ښه ذریعه ده کپنی سره دې لیکلو کې چې تر کومه پورې کتاب چاپ کېږي نو هر ځل چې چاپ کېږي لومړی ایډیشن دویم دریم څلورم نو ماله به تاسو پای کې 10 جلده یا 20 جلدونه هم راکوي نور کتاب تا خرڅ کړی دی ته رایلټي وایي دا په کتاب چې لیکلي چې سارے حقوق د هغې نه مراد دغه رایلټي د هغه ده حقوق د هغه دي چې کله هغه غواړي نه خپل حقوق واپس اخیستی شي نو اوس چې کله د توبه طایب شه مونږ هم وایو الله دې وبخي که مسلمان مړي واقعي او واقعي توبه طایب شوي خو غلطي خو یو پاتې شوې ده هغه دا چې دله پکار دا و چې دا هغه پیسې واپس کړې وي هغې ته خپلې معامله فسخ کړی وی چې بایګانو ما در خپل قول نه رجوع کړی دا تاسو مال دومره پیسې راکړې وي خپلې پیسې واپس والی زما کتاب مال راکړې دې اشاعت به بیا نه کوي نو دا ګناه یې خو کړی دا تبینو باندې عمل نه دی کړی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیهم قرآن چې څه ویلي د هغې مطابق کار خو نه شوی دا هماغه کتاب دی خدا مردان کې ملاویږي دا مردان کې دوست دا عام کتاب دی په دې وجه هغه دلالت او گمراهی تر اوسه خورېږي دیوی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور عائشہ کا بھائی حضرت عائشہ کے پاس گئے ان کے بھائی نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے حدیث متن کې سره چې کیف کان یغتسل دوکه کم ځای کړو هغې تپوس کوي د نبی کریم وسلم د غسل په باره کې پس تا متن چې تا ته مخې ته نه وي که نه نو ته په دې دوکو نه پوهېږي پته لګي دا خلک الله مني که نه مني حضرت عائشہ نے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن منگوایا جس سے آپ نے غسل کیا اور سر پر پانی ڈالا درمیان میں ایک پردہ تھا بخاری جلد 139 بیاوی سوال یہ ہے کہ آیا یہ دونوں اس پردے میں سے حضرت عائشہ کو غسل کرتے دیکھ رہے تھے یعنی کپڑا باریک ہوا کہ باریک نہ ہوا کپڑا که باریک ہوا دا برهنی نو وجود به اخکاری که بنخ کاری پا اصل متن که داو او اصل متن دیره پارا چلول شو دا خلق دا حدیث منکر نه نسری دا خواست گپ لگئی دی حدیث کو دا سے الفاظ نشتا اگر جواب نفی میں ہے تو غسل رسول کی نمائش کرنے کا مقصد کیا تھا
یعنی ام المؤمنین یو عمل کوي د خپل زوی د خپل خوري او د خپل رور د تربیت لپاره ناغې د څه وایي د عمل رسول نمایش دا د دې خولې دي. مونږ د خپل نه تنګ یو د دې نه قلم په ځای خودېږي دې بس بل څه کار نشته دی. تجارت چې لیکي نه ته رئیس المبتدعین او رئیس المنافقین او رئیس الفلان او رئیس الفلان او شیخ الدلالہ دې نه څه جوړېږي. بیا لگی کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایک پردہ تان کر سارے محلہ کو شرعی غسل کا طریقہ بتائے. سارا محلہ پکې کم ځای دوه کسان دي یو خورۍ دی یو رور دی رضایي دا سارا محلہ ده. چا چې حدیث نه ویلی دی ظالم څه چلوګا هغې سره حدیث کې یو سړی دی بل سړي دا طریقه واحدات د پرویز هم دی هغه هم دا حرکتونه کوي او دا تمنای مادیم دی. تمنای مادی باندې ما کافي کار وکړو او خلقو چې د هغه نه کوم امام الجرح والتعدیل جوړ کړی نو هغه مونږه تش تزبام که الحمدلله هم ته چې دوکېږي د کاندهلوي په شان تش تزبام پېژنې که د بره نه چې پلیټ وغورځوي چل وایي تش معنې پلیټ که نه بام باندې چت د چت نه چې پلیټ وغورځوي نو چل وشي هغه بالکل دومره کذاب دی. ابن بالوی نه ابن خالوی جوړ کړي आज ته چاټې لیکلې نه هغه دا به مصیبت دی. اس مصیبت به کې نشته کم چې د عام کذابین او وضاعین او دجالین او طریقه دغه طریقه د دې ده بس. او دا زمونږ کم صاحبان چې لګیا دي کله عمر عایشه باندې اعتراض کوي او کله بل دي ټول تمنا مادي لوسته بس چې هغه بکواس کې دی کوي د دې تحقیق نشته. عمر عایشه باندې سحر النبی باندې دا قسم اعتراضات چې کوي خلک نو دا هم دکه شی لوسته دارنګه توبری ته چې کله څوک شیعه وایي دا هم دکه شی لوسته زهري ته چې شیعه وي هم دکه لوسته او دا انشاءالله چې موقع راشي زه به یو ښیم تاسو ته چې دا یې ګپ لګولی دی. اصل کتابونه به تاسو ته وښیم چې کتاب کې څه لیکلي او صاحب څه لیکي دا دروغ وایي کہ اس کی بیوی ایک پردہ تان کر سارے محلہ کو شرعی غسل کا طریقہ بتائے کہ یا رسول اکرم کی اپنی آنکھیں اس منظر کو برداشت کر سکتی تھی اور کیا یہ اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ عملی نمونہ پیش کیے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا تھا. مسئلہ دغه نه وته چې ته مسئلہ صرف دا وا چې مقدار د اوبو څومره پکار ده هغه مقدار سید عائشہ خول چې په دې باندې سړی لامبلی هم شي او وجود یې په پاکې دي شي. دا د خلقو طریقه ده. په دې حدیث کې دا حدیث ډېر لپاره نه چلول شي چې دی وایي کیفیت نه غواړي مقدار غواړي دی په دومره خبره هم نه پوهېږي. دا پرنسپل او مصحب چې دا پرنسپل یې د استادان به څنګه وي او دا د هغې سړي ورور دی چا چې نیل السایرین اردو کې ترجمه کړی وه موږ ته د هغې له هم معلوم شوی دی ځکه چې کتاب نیل السایرین باندې ما کار کوو نو دا غلطۍ ما هامش کې خولي چې شیخ القرآن څه لیکلي دی څه لیکي دا همیش د پاره د باطل پرستو طریقه ده. د دې وجې نه زه ترجمه باندې اعتماد نه کوم د چا چې فلاني ترجمه کړی دا متن نشته ورسره فلاني ترجمه کړی دا کوشش مه کوئ اصل سیز ته ځان رسوئ. اصل عربي ټیکسټ دی اصل انګریزي ټیکسټ دی یا پښتو دی یا اردو دی اصل ته ځان رسوئ. تراجمو کې خلک قرآنې کوي ما تاسو ته موږ ته یو کتاب راولېږه چې دا کتاب خو تاسو کوئ خو په دې فلان کې کار کړی دی. کتاب چې کله راورسېد دغه چیرمین ډېر غوسه شو چې دا تاسو چل کړی ما یې موږ صحیح کار کړی دا کتاب ما راکړه کتاب ما وړو مسجد والته لړم مسلسل مې یو ځای وکړو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا لاندې یو درې ځایه نور هغې کې تقریبا 12 صفحې پکې هغې خلقو د ځانه خپل آرا ور داخل کړو هغې ټوله باندې ما کرښې راښکلې وې چې رالم بیا لایبرري نه ما تفسیر کبیر راواغوست لړم دی پسې ما یې دا وښیه ما ته دا ټیکسټ په دې کې وښیه دا کوم ځای لیکل دا ترجمې مرجمو د کتابونو باندې اعتماد مه کوئ
ترکه مې چې سره خپل متن نه د قرآن مجید د ترجمه د پاره په علماء کرام دا لیکي چې ترجمه حامل المتن هو، خالص د قرآن ترجمه جایز